په دکان کې نوکر دی سهار دی غریب و مازدیګر راشي مازدیګر چې لاړ شي نو بیا د شپې 11-12 پورې راشي جمعې پورې چوټي وي په هغه ورځ به ګروټۍ موږ له هغې رانکي ویلې وي تا نن کار ونه کړو د دې نه علاوه زما د ګوتو لاسونو ته وګوره زما سترګې نظر ختم شو دا والا خلکو په سوال په کمپلیکس په هسپتال کې کړو په چنده باندې زما دومره وستو چې دا کټ دلته ماله چا خیرات دی اخیستی تاسو د الله د رضا لپاره خیر دی چې ستاسو د دې ادارې او د دغه څه دغه یي نو ماله د دې سوي دپاره رانه څه منډه وکړې دا شناختي کارت رانه سم کړې او صراط امداد را سره وکړې چې زما پې هغه وخت خو تېرېږي که ځکه چې زه خو په اینډ یم زما 12 بیماری دي پیپړې زما ختمې دي ګردې زما ختمې دي غټه کولمه زما خرابه مساله زما ختمه تشې بېتیا زما نه ډارې روانې دي زه ځان له شم سره مونځ اودس چې کومه نو الله ته سوال کوم چې یا الله صحت راکړې څنګه چې ایوب علیه السلام له ورکړی و بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر شیما آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی عکاسی کرنا ناظرین آج میں آیا ہوں جیسے آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ تو دیکھ دیا کہ ایک بابا جی بہت زیادہ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آج میں آیا ہوں چارسدہ سرڈیری اور یہاں پر محلہ میاگان یہاں پر آیا ہوں بابا جی بہت غربت کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں بہت تکلیف میں پڑے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو ہڈیاں اس پہ آتا ہے 50,000 روپے آپریشن کا خرچہ آ جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا بات یہ کہ میں ان اولاد سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں خود کو بھی اور ان اولاد سے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس گھر میں اس کے ساتھ جو 2 بیٹے رہتے ہیں ایک بیٹا اس کا خیال بالکل نہیں رکھتے ہیں تو میں اسی سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا خیال ضرور رکھے کیونکہ آپ نے جو کمرے کو تالے لگائے اور اس کو اس طرح سے آپ دیکھتے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کے آپریشن کے اوپر 50,000 روپے خرچہ آ جاتے ہیں تو اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین دل کې راغلی ما 400 تا سډیرو تا او سډیرو ته به دل کې محله میاگان دل کې زما کیمرامین سے باتا سختخی چې د باباجی په دې کې دا یو غون جوړ شوی دی چې د هرنیا بیماری وي نو په دې باندې راځي تقریبا د دې په اپریشن راځي 50,000 روپے خرچه نوم شلیدلې د دې چې دا نوم شلیدلې نوم جلې دلته کې تاسو ما سره وینئ چې دا دومره کاغذات دلته کې پراته دي ډاکټران رنګ برنګ ډاکټران کاغذونه میډیکل د دې ټیسټونه د دې ایکسریانې بیا دلته کې کومې دوايانې دي دا تاسو ته په نظر باندې راځي بابا جی ډېر زیات په تکلیف باندې دی او بابا جی بس زه وایم چې الله پاک ته ولا صحت ورکړي ځکه چې ستا عبادت رانه پاتې کېږي خدایه ته زما دې مرۍ ته وګوره دې ته وګوره دوايانو انفیکشن دی نو بس چې کله خوبه نو هر څه ډېر خو چې پرېوتم 12 کاله آی سی یو نه ریټایر یم آی سی یو نه راولېږلی وي دې ختم دی دته سټیراइड جوړ وکړې او باندې د کیسه نشته کور کې ستاسو مدد کی یا اوچت کړي یا ستا خصمانه نه دي نو کمل شي او بکم شي سی کمر شي نه او بکم زمانه په غزاد قسمی کدا درو او د لاسونه ستا ولې داسې شي وي دا چې اترایټس ته اترایټس را ډاکټران سوي چې کم خو مثال کې تو بتا ډاکټران دی وخت دا خبره کوي چې دا مکمل علاج غواړي ډاکټر شیر زمان زما یو د خواله او ډاکټر دغه د بل دی اترایټس هغه وی چې یا به تا مکمل کمپلیټ کول غواړي او یا به ته هومیوپیتیک کوي ها خرچه څومره راځي سوي نو هغه خدا وی چې لکه مثال اس پتہ لګي بیماری غړي دي کنه نو دا تعداد خوراته نه څه وای چې ستا بچیان د غرونه دغه په شیشه ناس خلک هغه سره سکو موږ کې ډاکټر لدی بوزي تاسو د موبایل نمبر به موږ په شیشه ورکو تاسو د نقد راولېږي یا ډاکټر تاسو تاسو سره رابطه کوي څو خدمت وکړي تاسو دا خو دې دا کړه چې تا دا وایم چې وسړي کړه وړي کړه او دا د ګور کفن پیسې دي کړه
ما بیګا ما ته دې ښځې بیګا ټوله شپه په چغو جړلي دي او ما دې ته جړلي چې بس خره بخره راکوم زما مانځان زما هرنیا ده دا وګوره دی ته هرنیا وي دا پرېشن اوس غواړي دی به څه وکړم نو جي تاسو خیر د ما سره د الله د رضا لپاره او دا ستاسو چې کوم د عوامو دغه کوی نو زه په هر قسمه لکه د غیبت خیر تاسو په دې کلي کې چا نه تپوس وکړئ چې دا سردراز چې کوم دی دلته 4 سردرازه دي چې د ده د پلار نوم اعظم خان دی د انصار او د مهران پلار دی آیا د انصار د دې نه بیل شوي دي او دا دومره بد ورته ګوري او که نه ګوري او بیا د دې نه علاوه یاره دی مستحق دی او که نه دی دا دی چې څه وایي دا دروغ وایي که دا رښتیا وایي دا راته ووایه ستا دا هرنیا ته چې ورته کوم وایې که نه د دې په اپریشن څونه خرچه هغوی دې په دې باندې 50,000 روپۍ ښیي 50,000 او 50,000 روپۍ به وایي ځکه په دې لږې مخکې پرې لږې لګېدې دې لپاره مخکې زه یو پیریډ بیټ کړی به وه او خو هغه دا وه چې زما ګردې پیل وې نو ما اوپوس کړې کتونکو د باباجي زوی چې کوم دی یو زوی چې کوم دی نو هغه په تنور کې کار کوي خپل دیاړي کار کسب کوي او بل زوی چې کوم دی نو هغه تیز رفتار چلی چونکې هغه په خپله باندې د غربت سره د هغه مخ دی نو هغه به څه د پلار د پیسو خیال وساتي څه به د هغه د علاج خیال وساتي نن سبا د پاکستان حالات هم داسې دي خو بیا بلکې دغې زوی ته زه دا هم وایم که چېرې بهر ستا مالي لحاظ سره ستا کار خراب وي نو کم از کم د پلار سره دلته کې مرسته کوه دا په آخري سټیج باندې دی بیمار دی او په ښه نظر ورته ګوره خدمت یې کوه کینوی پاسوی ډاکټر لی پوزه که مالي تعاون نشي کولی یا مالي لحاظ سره طرف پلار سره وس توفیق نشي لرلی نو امداد ورسره د خصمانه امداد ورسره ضرور کوه کتونکو د دې چې کم زوی دی زیمه که داسې څوک وي هغه به بهر ملک ته غواړي هغه له ویزه کوي ملیشیا دوبۍ سعودي وغیره نو ډېره ښه خبره ده که داسې څوک نه وي دلته دې ځای ته راتلل غواړي د هغوی دپاره د شمېره نمبر زه په شیشه ورکوم تاسو ډایرکټ د دوی سره رابطه وکړئ باقي ستاسو ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان